په دنیا کې په انسان باندې دوه قسمه حالات راځي. یو خو د صحت وال کیفیت ته او بل د بیماری وال کیفیت ته. که انسان د روغ صحت والوي د اعمال کولای شي، د منځ کولای شي، د روزي نیولای شي او د داسې نور بدني عبادت کولای شي، مالی عبادت کولای شي، د چا سره امداد کولای شي، دا ټول د نیکۍ ول کارونه دي. انسان ته پکار ده چې په داسې وخت کې د نیکۍ ول کارونه وکړي، د چا سره امداد وکړي، د غریب سره امداد وکړي. هغه کس چې کوم صاحب نصاب نه وي هغه سره مالی امداد وکړي. دا ټول د نیکۍ ول کارونه دي چې انسان کله صحت غالب وي او کله چې یو انسان بیمار وي نو دا بیماری هم یو داسې نعمت ده چې په دې باندې د هم انسان شکریا ادا کوي. الله تعالی یو انسان ته په جنت کې یو محل تیار کړی وي، یو مقام ورته لیکلی وي، خو هغه کس اعمال دومره زیات نه وي، نیکۍ دومره زیات نه وي چې هغه انسان خپل مقام ته ځان ورسوي. په دنیا کې دومره زیات کارونه نه وي کړي چې هغه انسان خپل مقام ته ځای ورسوي، خپل ځای ته د ځان ورسوي، بلکې بیا په دغه وخت کې الله تعالی په مرګ نه مخکې انسان ته بیماری ورکړي. بیا انسان د دې بیماری د وجې نه د انسان ګناهونه معاف شي ګناهونه معاف کیږي او الله تعالی د بیماری په وجه باندې د انسان هغه مقام ته ورسوي. نو که سوچ په وکړو صحت هم د الله تعالی یو نعمت ده او بیماری هم د یو نعمت ده. په هر نعمت باندې موږ تاسې د الله تعالی شکر ادا کوو. او که یو انسان بیا هم بیمار وي، د چا سره امداد نشي کولای، مالی امداد نشي کولای، بدني امداد نشي کولای، بل څه نیک کار نشي کولای، بیا دا وخت بالکل قیمتي ګڼي، دا وخت کله هم نه ضایع کوي. ځکه چې په دې وخت کې د بیمار سړي دعا د الله تعالی خامخا قبلوي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دا روایت ده، وای لا ترد دعوة المریض حتی یبدا، وای د بیمار سړي دعا دا همیشه قبلېږي. نبی علیه الصلاة والسلام دا روایت بیان کړی ده. وای کله هم د بیمار سړي دعا دا الله تعالی نه رد کوي. او بیا هغه خلک چې کوم د بیمار سړي پوښتنې ته راځي، دا یو ډېر د غفلت نه کار اخلي. بیمار سړي ته داسې هدیه ورکوي، داسې ګفت ورکوي چې هغه د بیمار سړي د ضرورت مطابق نه وي. یو کس راشي بیمار سړي ته د ګلانو یو ټوکرۍ راوړي، بل کس راشي هغه بیمار سړي ته د خوراک سامان راوړي، بل کس راشي هغه بیمار سړي ته یو بل شی راوړي، داسې سامان ورته راوړي چې هغه د بیمار سړي د ضرورت نه وي. نو په دې وخت کې دا خیال ساتل پکار دي چې موږ بیمار سړي ته داسې هدیه ورکو، داسې ګفت ورکو چې هغه باندې د بیمار سړي خپل ضرورت وچلېږي. بیمار سړي ته ګل پیش کول او داسې خوشبو ورکول یا بل شی داسې ورکول چې هغه د پوزیشن والوي، د شوق والوي، دا د بیمار سړي د ضرورت نه دي. بیمار سړي ته نقد هدیه ورکوي، هغې ته نقد پیسې ورکوي، هغې د دوایي اخراجات برداشت کوي، هغې د صحت خیال ساتي. دا د بیمار سړي اصل حق ده. موږ تاسې بیمار سړي ته ورځو د پوښتنې دپاره، بیا په ګنټو باندې ناست یو چې هغې ته بیمار سړي ته د ده نه ډېر زیات تکلیف رسېږي. نو که موږ تاسې د بیمار سړي پوښتنې ته ورځو، عیادت ته ورځو، بیا پکار ده چې معمولي وخت دپاره چې څومره وخت دپاره ده ته راحت وي هغه وخت د سره تیر کو، او چې کله موږ ته اندازه وشي چې بس په دې نه زیات وخت د انسان دپاره د ما زیات کېنول دا نه برداشت کېږي، بیا پکار ده چې هغه بیمار سړي نه رخصت اجازت واخلي او لاړ شي. په دې کې د بیمار سړي ته راحت وي. دا راحت نه ده چې ته همیشه د بیمار سړي سره ناست. یو دا ده چې د بیمار سړي سره د چا مزاج، چا طبیعت جوړ وي، چا مزاج ورسره لګېږي، ګنټو باندې پوره ورځ شپه دې ورسره تېروي چې هغې نه د بیمار سړي ته راحت وي، سکون میلاویږي. او چې سکون نه وي، راحت نه وي او بیا هم د ګنټو ناست وي، دا اصل د بیماری د تیمارداري طریقه نه ده. تیمارداري طریقه دا ده، اصول دا دي چې هر هغه کار کوه چې هغې نه بیمار سړي ته راحت او سکون میلاو شي. بس
دومره وخت ورکوه چې هغې ته سکون میلاو شي. او بیا دا یوه خبره خلک ډېره زیاته کوي چې بار بار د یوه کس نه پوښتنه کوي په تا باندې څه وشول، تا څه بیماري وه، د کله نه وه، بیا څرنګې وه، بیا څرنګې وه. دومره پوښتنې ځینې کوي چې هغې پوښتنې د وجې نه بیمار سړي ته هم تکلیف وي. نو چې کله د بیمار سړي عیادت کوئ، تیمارداري کوئ، بیا دومره وخت تاسې ورسره کینئ چې هغه وخت دته راحت وي. او بار بار د ده نه پوښتنه کول دا ضروري نه ده، بلکې صرف حال احوال پوښتنه وکړئ، بس دا هم کافي ده. بهر ته راوځئ، د بل چا نه تپوس وکړئ چې څه بیماري وه، څه مسله وه، څه شی وه، څه شی وه. بس دا خیال ساتئ چې د بیمار سړي په کومه خبره کې، په کوم کار کې دته راحت ته، سکون ده، بس هغه کار کوئ. او استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله بار بار د دې خبرې تلقین کوي چې بیمار سړي ته کله ورځئ، هغه شی د ده دپاره ګفټ ورکوئ، هدیه ورکوئ چې په هغه شي کې یو بیمار سړي ته سکون او راحت ملاویږي. داسې شی مه ورکوئ چې هغه د انسان دپاره، د بیمار سړي دپاره نه د سکون وي او نه د راحت وي، بلکې په هر حالت کې به موږ تاسې د یغ بیمار سړي د هر حالت او د هر کیفیت